اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم په 29/3/2019 باندې چې ماسوتن 8:30 بجې اطلاع ملو شو چې یو ټیکسی ډرایور نه چې موټر واغس په تیبانه لار کې تیبانه د سرقې علاقه را الته ته گاڑی واغسته او سړی په چړو باندې وهلې دي او هغه هسپتال ته راوړ پوری طور چې پاغي باندې زموږ جناب ډي پی او سے عرفان الله خان اس پی انویسټیګیشن هغه په نوټس واغسته وی چې لپاره طریقه چې ځانورو سوي او دا بچری لکه برآمد کوي پاغي کې چې موږ سره بختیار خان ایسچو سے ناصر خان ټول چې لکه چې سورټی مو زما د نگرانۍ د لاندې هغه کې تګودو شروع کو او د الله په فضل باندې هغه لک چې سره دغه موټر چې د گرفتار دی د جواد نوم دی والد محمد سرور د ممن ایجنسی دی اوسیږي دلته روزیبند د منځنۍ علاقه راغی کې اوسیږي واقع داسې وه چې پېښور ته دی تلي دغه موټر کار چې د روح الله نوم دی دا د عباس کلي سره ډېرو دی دی تللی و د ټیکسي دغه کې سوزوکي موټر کار ورسره چې دغه دی نه را روان شوي دي دا لک ورله هلته کې مخامخ ورغلی دی چې یاره ماله بالولي ته بوځه په 1600 روپۍ باندې چې خبره شوې ده او دی را روان کړی دی چې دا مسلمان دغه ځای ته را رسولی دی تیبانه ډېری سره دغه ځای په ده په چړو باندې ګزارونه کړي دي سړی زخمی کړی دی او موټر یې ترې واغسته او ولاړ هغه هسپتال ته راغی هغې رپورټ وکړ د خلاف چېرې لکه چندمان نامعلوم کسانو چې هغه ته ګاډی اخیستې دي هغه موټر کار چې کوم د تختولی و هغه دغه د سره تماچه وه په دې چاړۍ باندې وهلې دی دا ورسره پیسې وې دا هغه موبایل دی دا دغه روح الله شناختی کارډ دا بټوه په دې کې ټول کارډونه او دغه موټر کې چې ټریکر سیسټم و چې کله د راګاډي دغه دا د بیا خوځولی نه شو دا چې دغه ځای کې پټېله باندې ځای ته کړی او بیا یې چې کوم مقام ته یې رسو هغې کې تفتیش شروع دی خو موږ بار بار دا وایو چې اوس د ده نه چې تپوس مونږ کوو نه دی وایي چې زه لنټر کار مار کوو 2-3 ملګري وو او په پنجاب ټیکسلا کې مونږ کار کوو هلته یو کس راغی او هغه مونږ سره وایي چې بهی لکه دا خو ګرانه مزدوري ده او بس دا کار چې د موټرو کار کوم مزدوري به در کوم د یو ګاډی د کراچۍ نه راوستې دی یو یې د څښاکوټ نه راوستې دی یو یې د ریچن نه راوستې دی او دی هلته ریسیور له ورکړي دی هغې ته مونږ انشاءالله را رسو ماحول اثر لري د به هغه مزدوري کوله اوس وایي چې هغه مزدوري خوږه وه او دا چې لکه زه په لعنت باندې اخته یم خو ډرایور حضرات ته دا نصیحت کومه چې ته یو سړي سره راځي دی وي ما هغه وخت سره نشه کړې وه زه چې کوم ټایم راتلم نو ته چې یو سړی په ټیکسۍ باندې راولي او تا سره وایي چې بهی ما پلانکي ځای ته بوځه کم از کم ته پیس ریډینګ وکړه چې یاره دا سړی دا څه قبیلې لري دا زه بوځم هسې نه لار کې راته نقصان نه کړي چې څنګه ده ورته نقصان ورکړو نو مهرباني دا وکړئ چې چا سره په ټیکسۍ باندې ځای نو معلومات یې کوه د موبایل نمبر تې واله تصدیق تسلي وکړه بیا ورسره لاړ شه صرف سترګې مه پټوه چې لکه په پټو سترګو باندې راځي او ته چې لکه یو سړي سره دا خو الله خیر کو که نیکي وساته چا به یې وژلی تماچه ورسره وه بیشتې هم شو په چړو یې خو پې ګزارونه کړي دي زخمي کړی دی نو دا مهرباني وکړئ ټیکسي ډرایوران څومره چې دي کم از کم چې یو سړي سره په ټیکسۍ باندې دی دا سنت طریقه کې نه پېژني کم از کم چې څوک وله وګوره زامن وګوره دغه شان چې یو سړی ته لار نه راخېږي هم به یې دا پوزیشن وي او د دا پوزیشن دی دا وایي زما نښه خویندې دي او 3 وروڼه دي آفرین په ده باندې او د ده په هغه مور پلار باندې چې د ده نه دا شی جوړ کړی دی چې دی وایي ما ټکې سبق نه دی ویلی په دې ماحول کې رالوی شو چې مخکې به دې څه جوړېږي نو مهرباني دا وکړئ چې یاره په خپلو بچو سبق د خپلو بچو د ماحول بار بار د ماحول خبر ځکه کوم ماحول اثر لري چې یاره یو سړی کور ته پیسې راوړي کم از کم د بچي نه دا تپوس وکړه چې را پیسې کوم ځای کې وې یا تا را سودا راوړه دا کوم ځای کې وه نو انشاءالله هغه به غلط کار چرې مونه کړي چې زما نه خو مور پلار تپوس کوي او که ته وایې چې څه یې راوړو او څه وخوړل پته نه لګي نو بیا به خامخا چې لکه دا ټکري او دا به چې لکه ضلالت دی او مخکې چې څه جوړېږي د هغې نه علاوه خامخا څوک وایي پلانکې چلو شو ډینګې چلو شو غله د بار نه راځي کابل او زموږ کسان نیولي هم د دغه علاقې وو که دا نیولې شوی دی دا هم د دغه علاقې دی خو پولیس سره چا څومره مدد کړی دی
که یو سړی وایي چېرې پلانکي ځای کې حالات خراب دي، غلا شوې ده، غلطي شوې ده، وروره غلا غلطي هر څه پکې، خو د الله په فضل دا هم شته چې ټریس کېږي مو نیوی هم شي. زمونږ به یو کیس چې دی د الله په فضل چې دی انټریس نه دی پاتې شوی. او دا یو میسج در کوم چې که چاته څوره پورې چې دی لکه ایلبي هغه د نشي، هغه د غلي، هر ډاکوي، موږ هغه به انشاءالله امانت ساتو، په سینه باندې به ساتو، خو بغیر ستاسو د عوامو نه موږ شل کولی شو نه. نو مهرباني وکړئ موږ سره دا تنقید پرېږدئ، که اصلاح کوئ ټیک ده وکړه، خو تنقید پرېږده، دا وایي چې دا کار کم از کم دور را سره مو که چېرې دا کار پلانکې کوي یا ډینګې کوي، موږ به ستا خبره صیغې راز کې وساتو، خو موږ ته به هم لاره زاده شي. نو مهرباني دا وکړئ چې دا غله د بار نه دي، دا هم د دې علاقې دي، خو دومره قدرې کار وکړئ چې موږ سره پکې مدد کوئ. جواد مې نوم دی، د پېښور نه مې په کرۍ باندې ټیکسي راوستو، په 1400 روپۍ باندې دلته بالولي ته. بالولي کې مې تې ګاډی واغسته غالک نه، بیا هغه ما ته لاس راچوجي او په چاړه باندې مې